د پښتانه څوک دي. په سوونو کلونه تیر شو، اکیډمۍ جوړې شوې، پوهنتونونه جوړ شو، د پښتو څانګې جوړې شوې، پروفیسران پیدا شو، ډاکټران پیدا شو. تر اوسه ساعته پورې ماته زما خپل صحیح تاریخ معلوم نه دی. هر څه په دغه باندې به تفصیلي چېرته یو بل پروګرام کوو د روحانیانو او دغه چې کوم بل مسلکو اخوند درویزه بابا، په دغې به ځان له یو پروګرام کوو، په دې کې نه راټولېږي. ته راته ووایې چې ویلی کېږي چې د پښتنو نیکه قیس عبدالرشید دی. تاسو د خبرې خلاصه دا ده چې د دې ذمهوار هغه خلک دي چې هغوی د پښتو ژبې د ترقۍ ځان داویدار ګڼي. هغه خلکو د پښتو نن دا حال کړی دی چې ماته د خپل نیکه نه د پته. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او نن مونږه د پښتو د پښتنو لپاره د پښتو ادب سره تعلق لرونکو خلکو لپاره د مقابلې امتحانونه ورکوونکو لپاره CSS PMS یا نور چې کوم کمپټیټیو د مقابلې امتحانونه وي د هغوی لپاره، د پښتنو شاعرانو لپاره، هر هغه څوک چې د هغوی تعلق د پښتو ژبې سره وي، د هغوی لپاره یو پروګرام شروع کوو. ما سره په دې پروګرام کې به د میلمه په حیثیت باندې موجود وي سحر کتوزی صاحب. د هیڅ قسمه تعارف محتاجه نه دی. زما په لاس کې را تاسو یو کتاب لیدلی شئ، پوهنه، مشهور کتاب دی. نو که ستاسو په ذهن کې دا سوالونه را پیدا کېږي چې هغه سحر کتوزی صاحب څوک دی چې چا پوهنه لیکلې ده، نو هغه دا شخصیت دی څوک چې تاسو ما سره وینئ. د مقابلې د امتحانونو لپاره دا کتاب د بایبل حیثیت لري، ځکه چې کم الک کم پښتون د مقابلې امتحان ورکوي نو هغه به پوهنه خامخا لوستلی وي. راځو دغه سوالونو طرف ته. قدرمنو، دا زموږ اولنی پروګرام دی د پښتو ژبې حوالې سره، د پښتنو د تاریخ په حوالې سره. ستاسو چې څه قسمه سوالونه وي د پښتو د شعر په حوالې سره، د پښتو د تاریخ په حوالې سره، د پښتنو د کلتور په حوالې سره، د پښتو د نثر په حوالې سره، نو موږ ته په خپل کمنټ سیکشنز کې تاسو سوالونه رالیږلی شئ. سحر کتوزي صاحب ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د وخت. اولنی سوال دا تقریبا چې د هر هغه پښتون چې هغه شعور لري د هغه په ذهن کې دا پیدا کېږي چې زمونږ تاریخ څه دی، پښتانه څوک دي. ډیره مننه سنگر خان صاحب. اول خو ستاسو ډیره شکریه ادا کوم، ستاسو کیمرامین ملګری. تاسو سوال داسې وکړ چې هغه خو لکه ګنټې غواړي او ما ته پته ده چې ستاسو دغه 15-20 منټه او لا نور هم سوالونه وخت کیدای شي کوئ. نو دا پښتانه چې څوک دي دا داسې یو سوال دی چې د دې جواب اړو چې رښتیا خبرې نو صحیح چا کړی دی، چې کوم چې هغه منلی شوی یو حتمی جوابي، نو هغه ځکه نه دی شوی چې د پښتنو تاریخ لا په ساینسي بنیادونو نه دی راولاړ شوی. بس څوک یوه نظریه پیش کوي، څوک بله، خو په دیو کې چې کومه بیا زیاته مقبوله ده او زیاته مطلب دا دی چې ذهن ته اپیل کوي او تقریبا په ساینسي بنیادونو خو هغه هم نه ده خو ورنږدې ده، نو هغه بیا دا ده چې پښتانه آریان دي. آریان کم قومونه چې لکه موجوده افغانستان یا د هغې نه مخکې چې باختر علاقه باندې مشهور هلته کې اوسېدل، د هغې نه بیا خلک یو خوا لاړل څه بل خوا، ځکه چې دغه آریان یوازې پښتانه نه و، دې کې ډېر خلک وو، نو ډېر قومونه، نو څوک هندوستان ته لاړل او څوک ایران ته لاړل او څه چې کوم دی نو دی خوا پښتونخوا لکه اوس کومه چې زمونږ منطقه ده نو د اباسین په غاړه په دې طرفونو آباد شو، نو دا آریان دوی ته وویلی شو. آریان د ار نه پښتو کې د دې دغه شته دی او د دې لکه دا یوازې د پښتنو دپاره ما ووایي چې نه دی، نو دغه خلک چې دی نو ډېر خواري کښم وو، د زمیندار ته هم وایي، د دې معنی ډېرې د آریان ښکلو خلکو ته هم وایي، خو به هر حال آریان چې کوم دی نو لکه دا د قومونو یو دغه و چې دې کې دا قبیله هم شامل وه د پښتنو پښتانه. پښتنو نه علاوه نور پکې کمې قبیلې وې ستاسو ذهن کې؟ د دې کې چې کوم دی نو په دغه د سنسکرت ژبه چې کوم وایي که نه،
دغه رنګه پهلوي ژبه چې وایي هغه او نو دغه قامونه هم پکې وو ډېرو دا بس د وړمبې کور و دغه که نه او باختر بیکټریا په انګریزي کې چې ورته وایي او بیا وروسته دغه نامې هم دغه شوې بدلې شوې دا خلک دا غزینو نه خواره شو پښتانه پکې دې خوا راله افغانستان کې څه پاتې شو څه د لکه لر او بر که نه خو دا خو یو دغه هغه وخت کې اوس چې دی نو دا د پاکستان حصه کې راځي یا دا پښتونخوا او یا کوټه او دغه رنګه چې کوم دی نو افغانستان د دریو غټو ځایونو کې پښتانه نور د دنیا ګوټ ګوټ کې شته دي او د هغه سرسري دغه مې درته ووینو صحیح شهر صاحب تاسو وی چې لکه مختلفې نظریې دي اگر چې دا په ساينټیفیکلی پروف شوي نه دي نو د دې اریایي چې کوم دا اریایي نظریه ده د دین علاوه نورې کمې نظریې دي د پښتنو تاریخ په حواله سره صرف نمونه راته واخلئ نمونه دا چې غټه دغه پکې دا ده چې لکه دا بني اسرائیل دی او بني اسرائیل دغه ځان یو ډېر لوی دغه دی چې لکه دا کوم خلکو د مغولو په دور کې که نه د دې یو خپل داسې قبیح غوندې پس منظر دی چې دا پښتنو پورې پکې یوه خندا غوندې شوې وه او د هغې په جواب کې بیا یو کتاب ولیکلی شو او دا قسم هغه لیکوال دغه وخوړ چې دغه پښتونو د مغولو دربار کې چې هغه د یو لیکوال او د یو ادیب او یو منشي خدمات حاصل کړه او دا قسم یې خوړلو چې زه به پښتانه چې کوم دی نو دې کس خو پورې خندا وکړه او زه به پښتانه زما د په خدای قسم چې د پیغمبرانو اولاد ثابتوم نو دا خو صحیح تاریخ نشو کنه چې یو سړی په قسم ثابتوي نو دا هم نشو نو هغې کې دا چې کوم دی نو بیا لویه منګړت قصې پکې راله او د حوالې پکې راله تر اوسه پورې دا خلک په غلط فهمۍ کې پراته دي او سهر صاحب یو سوال بل کومه کلونه تیر شو په سوونو کلونه تیر شو اکیډمۍ جوړې شوې پوهنتونونه جوړ شو د پښتو څانګې جوړې شوې پروفیسران پیدا شو ډاکټران پیدا شو تر اوسه پورې ماته زما خپل صحیح تاریخ معلوم نه دی کمزوري د چا ده نو اوس کمزوري خو سنگر خان صاحب لکه دا ده چې د پښتنو کې علم د نش برابر و که نه جي لیک لوست پکې نو دې خوارانو ته هم ګناه نشته دی نو کم قوم کې چې لکه لیک لوست وي هغې کې چې کوم دی نو شاعري او ادب وي په وخت پکې لکه شروع شوي زموږ سره د ټولو نه زیات چې کوم دی نو چې کوم دغه دی یو لیکلي کتاب یا یو څو پاڼې د شاعرۍ هغه د امیر کروړ بابا دی چې هغه وړمبې دغه ګڼل کېږي وړمبې شاعر د پښتو وړمبې دی نه خو په معلومو شاعرانو کې وړمبې امیر کروړ بابا که نه جي چې زه یم زرې په نړۍ زما اتل نشته بل په زابل نشته دغه څو پاڼې دي او دغه رنګه چې کوم دی نو د نثر بیا په درېیمه هجرۍ کې دا خو زما په خیال چې 139 و نو دغه دویمه هجري شوه او په درېیمه هجرۍ کې بیا دغه د سالو وږما او دغه بیا هاشم سرواني او دغه رنګه د پیر روخان باقاعده دغه چې موږ سره شته دی نو هغه بیا د پیر روخان نه شروع شوی د خیر البیان د هغې په جواب کې یا 40 کاله پس دغه ولیکو دغه یو مذهبي شخړه وه د تصوف معامله وه اخوند درویزه بابا سهر صاحب په دغې باندې به تفصیلي چېرته یو بل پروګرام کوو د روحانیانو او دغه چې کوم بل مسلکو اخوند درویزه بابا په دغې به ځان له یو پروګرام کوو په دې کې نه راټولېږي ته راته ووایې چې ویلی کېږي چې د پښتنو نیکه قیس عبدالرشید دی نو د دې څه حقیقت شته سنگر خان صاحب څنګه چې ما تاسو ته ووایي که نه چې دا کوم کس چې وی چې زه به دغه کومه نو پښتانه به د بني اسرائیلو اولاد ثابتوم نو دا داسې را روانه خبره ده چې قیس عبدالرشید صاحب د حضور مبارک په دور کې دا ثابت کړی دی چې او به دا هغه د بتان چې دا د کشتۍ هغه بیګمون دی د بتان لقب ورکو د بتان نه پټان شو دا مشابهتي دا دغه الفاظ دا را مخکې کړي دي او قیس عبدالرشید اصل کې د سره لکه قیس عبدالرشید دام نه چې ګینه څوک سړی و هغه پورې نه دا څوک نه قیس عبدالرشید د سره دا یو فرضي کردار دی او داسې یو اهم واقعه به وشي چې دونه دغه به خلک به راشي د حضور مبارک په لاس ایمان به راوړي او هغه ته بیا چې کوم دی نو دا
یو صحابي خالد بن ولید کنه جی هغه به رشته وسره وشي دا به په حدیثو په کتابونو کې په قوي سند سره نه ذکر کېدل او وړې وړې خبرې راغشتې دي د حضور مبارک په شپږ نیم لکه احادیث دې کې چې کم دینو لکه دا د قوي سند سره دا خبره نشته نو قیس عبدالرشید باندې خو به زه ځکه څه نه وایم چې دا فرضي او کردار دی فرضي څنګه چې په ډرامو کې یو کردار دغه شي که نه مقرر شي او هغه کس وي نه په اصل کې او هغه په ځای ملا بل کس خو کردار کوي که نه وایي او دا څوک شته نه تېر شوی نه د پښتنو تاریخ کې دا منګړت دغه دی دا د نه پس بیا چې کم دغه دی ښه چې دا هغه سره څونه کسان یادوي نو هغه قبیلې څه شوې د هغوی اولاد څه شو چې دا پښتانه ټول د ده اولاد شو نو د هغه هم پښتانو که نه د هغوی اولاد څه شو دا منګړت قصه وه او دا د هغې سلسلې کړی وه چې دا سهار صاحب دې کې بیا یو بله خبره ده سوال دا پیدا کېږي چې همدا چې قیس عبدالرشید د پښتنو نیکه دی نو دا بیا د چې کوم زموږ د نصاب کتابونه دي د پښتو په هغې کې بیا دا خبره د خلکو ولې لیکي چې تاسو وایئ چې دا نشته دی نو بیا د خلکو د ګمراه کولو لپاره دا خلک دا خبره ولې لیکي په کتابونو کې نو ما خو تاسو ته ووایي چې لکه یو کتاب جوړ شوی دی که نه هغه کوم د مغولو دور کې چې یو منشي باندې دغه لیکلو د هغه نوم زما یاد شو آن جهاني دغه کتاب نوم خو لکه دا د هغې وجه ده چې دا یو ځینې خلک مستند کتاب ګڼي او د هغې په وجه شاعرانو هم ډېرو خلکو چې کوم دی نو دغه ادیبانو دا خبره دغه کړې ده چې او دا بني اسرائیل دي او بل ما په خپله باندې دغه زمونږ د پښتو ډېر یو شاعر ادیب تیر شوی دی مولانا عبدالقادر دغه یو مضمون ما کته کنه دا جی څومره لکه دغه خبره ده لکه بې بنیاده خبره ده چې پښتنو مونږ چې ځان لکه مطلب دا چې د یو او د بل په اولاد کې یا د غیر مسلمو په اولاد کې شمیر ګڼو نو ځان د پیغمبرانو په اولاد کې ولې شمیر نه ګڼو نو دا هم څه خبره ده دا مولانا عبدالقادر صاحب لیکلي عبدالقادر صاحب د پتا ریکارډ پښتو اکیډمي ډایرکټر پاتې شوی بالکل پاتې شوی دی بلکې پښتو اکیډمي به هم دغه په دغه باندې جوړه شوې ده نو لکه دا څه خبرې د دغه خلکو دغه خو نصابونه بیا جوړوي دغه خلک خو بیا مطلب داري او د هغوی نه چې کوم خلک رنګ اخلي اثر اخلي هغوی قلم د هغوی په لاس کې دی د پښتو په املا کمې لوبې وشو ده اوسه پورې زما والله چې سر سپین شو سنګر خان صاحب په پښتو کې ما 10 کاله 14 کاله دغه وکړه استاذي وکړه او په هغې کې هر کال ما سره پښتو دغه پیرډ خامخاوي او پښتو صحیح املا زه نشم لیکلی په دعوه سره دا وایم د خلکو د وجې دا د دې وجې چې په پښتو ښه ټیک ټاک روانه پښتو وه د رحمان بابا خوشحال بابا کتابونه موږ به کتل دا نور کتابونه والله چې زنانو به چې کم دی نو کتل او پیدې به پیچا چې به قرآن ویلو هغوی به په دې پیدل اوس یې پښتو املا چې کم دی نو دا دغه نه وویسته نو دا تاسو دا خبره زه پوره کوم که نه دا چا په لاس کې دا کار دی دا پښتو اکیډمي او د یونیورسټۍ د پښتو د څانګې هغوی چې څه وکړي نو امنې لیکېږي نور عام خلک د چغې وایي که نه صحیح ستاسو د خبرې خلاصه دا ده چې د دې ذمهوار هغه خلک دي چې هغوی د پښتو ژبې د ترقۍ ځان دعویدار ګڼي هغه خلکو د پښتو نن دا حال کړی دی چې ما ته د خپل نیکه نه د پته او قیس عبدالرشید یو فرضي کردار دی زه هغه د خپل نیکه وایم د املا حوالې سره تاسو خبره وکړه په دې به یو ځان له پروګرام کوو دا په دې کې نه راځي کېږي یو ورکوټی سوال مې ذهن ته رالی چې کله مونږ ماښام لیکو نو بعضې خلک په بعضې کتابونو کې مونږ په دې یو خې باندې وینو ماښام او بعض اوقات یې مونږ په دې خې باندې دا لاندې باندې چې په کوم ټکی دی په دې خې باندې وینو نو ټیک کم یو دی دغه خې والی ده که را بله نو دا لاندې باندې ټکي چې دی که نه دا اصل کې شام لفظ دی دا لفظ د پارسی دی او نو ځینې الفاظ چې کوم دی نو لکه داسې دي چې هغې سره څه کمې زیاتې هم شوي دي لکه ماتې نه مخکې شوي دي د شام نه دا خام دا مفغن یو قسم له دا چې پښتو ته راوړي که نه نو کوم ټکي چې په شین لیکل کېږي هغه بیا په خین مونږ وایو مثلا دغه شو دا لشکر نو لشکر مونږ لخکر ویو که نه جي نو دا مونږ په خې به نه لیکو دا په خین باندې لیکو لاندې باندې ټکي نو کوم د بلې ژبې نه چې ټکي راځي او پښتو ته راځي د هغې د شین په ځای دغه ویلې کېږي د خې په شان اواز نو خې نه وي هغه خین وي نو دغه رنګه داسې ډېر الفاظ داسې شته چې دا
د بلې ژبې نه راوختي دي او دا زموږ د جنوبي اضلاع پښتانه چې دي نو هغوی دا په شین وایي لکه هغوی موږ وایو غوښه هغوی وایي غوښه او دغه نو داسې دی نو